عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت هر کله چې موږ فیصله وکړه په ده باندې به سلیمان علیه السلام باندې د مرګ چې دا د وفات شي. دا سورة سبا 14 نمبر آیات دی. په دې کې د سلیمان علیه السلام د وفات قصه ذکر کېږي چې ډېر عجیبه او ناشنا انداز باندې وفات دی او دی په دې طریقه باندې وفات او بیا دغه وفات قرآن ذکر کول په دې کې ډېر جدا جدا سبقونه پراته دي، ځان له مضمونونه شته دي. یو سبق په دې کې دا دی چې یو شک او سوال به ولاړېده چې ډېر انسانان خو داسې تېر شوي دي چې هغې په لاسونو کې غټ غټ اختیارات، چا سره به غرونو خبرې کولې، چا په هوا باندې پروازونه کول او دغه شان چا به پیریان تابع او خدمتونه به ورله کول. نو شک دا و چې دا چې د خدایي صفتونه خو خلکو نه لرل. دې ځای کې دغه سوال حل شو چې نه، دغه معجزات الله تعالی ورکړي او په دغه انسانانو باندې بیا وفات راغی، وفات شو او څوک چې د خدایي صفتونه لري په هغې باندې وفات نه راځي او دغه معجزات د خپل ذاتي صفتونه نه د الله ورکړي. دغه سوال دی حل شو. دویم په هغه زمانه کې هم په یهودیانو کې هم او بیا وروسته په دې امت کې هم داسې خلک شته چې هغوی د پیریانو باره کې دا عقیده لري چې ګنې پیریان په غیبه باندې خبرېږي. معرف القرآن ذکر کړي دی چې پیریان ډېر زیات دي، په غټ مقدار کې د دوی وجود شته دی په دنیا کې. بیا دا په هوا کې الوزي پروازونه په لږ ټیم کې ډېر غټ سفر هم کولی شي، د یو بل نه تپوسونه هم کولی شي چې وغواړي نو خبرې معلومولی شي، ډېرې لرې لرې خبرې معلوموي، خبر راوړي. اوس دغه تپوسونه کول یا پرواز کول، هلته کې پام کول، لیدل بیا راتلل، ځینې خلکو ذهنونو کې سوالات ولاړ کړي وو چې دا په غیبه باندې خبره په غیبه پوهېږي او په دې وجه ډېر خلک د پیریانو والا خلکو له ځي معلومات دي کوي چې زما قسمت څنګه دی او ما څه به څه کېږي او څه به نه کېږي. په هغه زمانه کې هم دا شکونه ولاړ شوي. نو د سلیمان علیه السلام وفات الله تعالی په داسې طریقه باندې وکړو. ځینې مفسرینو دا هم ذکر کړي دي چې سلیمان علیه السلام د الله تعالی نه سوال کړی چې ما په داسې طریقه باندې وفات کړه چې پیریان زما نه خبر نه شي او دنیا ته پته ولګي چې پیریان نه دي خبر شوي، چې دا سوال همیشه دپاره حل شي، چا په ذهن کې پاتې نه شي چې پیریان په غیبه باندې خبر دی، دا سوال حل شي. نو په دغه طریقه باندې سلیمان علیه السلام وفات شو. په صحیح روایاتو سره ثابت دی چې د یو کاله پورې ته هېڅوک هم خبر نه و. امسا یې زنې ته لګولي و، ولاړو او په داسې کمره کې ولاړو چې دا د بادشاهۍ د حکومت خاص کمره وه، د شیشو نه جوړه وه. د بار نه پکې د انسان ښکارېده چې دغه دی ولاړ دی، خدا را پرېوته نو. اوس دغه یو کاله پورې د دې باقي پاتې کېدل، په نیغه دغه شان ودرېدل چې داسې ښکاري ته ویل چې په پانځه باندې ولاړ دی او په د یو کاله پورې د هېڅوک خبر نه شو، پیریان هم خبر نه شو، انسانان هم نه شو خبر. نو د هغې نه بعد دا مسله ثابته شوله چې پیریان او هېڅوک هم د غیب او علم د چا سره نشته. اوس دا ده چې یو حکمت پکې دا شو چې یاره د پیریانو والا مسله ثابته شي چې په غیب باندې خبر نه دي، او دویم پکې دا ثابته شوه چې پیغمبران ټول الله ته محتاج دي، کم څه چې ورسره دي، کم بزرګي او کرامات چې لري د الله ورکړي دي، خپل صفتونه نه دي، په دې ټولو باندې وفات راغلي دي، وفات شوي دي. او د دې سره سره دا مسله هم ثابتول دي د قیامت پورې چې د خلکو په ذهنونو کې دا سوال بیا راولاړ نه شي چې خلک دا ګنې په غیبه باندې خبر دي. او د دې سره دا حکمت په دې کې هم موجود دی چې کوم چې صحیح روایتونه معلومیږي چې د بیت المقدس بنیاد داود علیه السلام کېښود. داود علیه السلام په دې کې څه تعمیراتي کارونه سزې پورې وکړه، خو داود علیه السلام وفات شو. سلیمان علیه السلام په هغې باندې کار شروع کړو. سلیمان علیه السلام په عمر کې دا کم عمارت کم بلډینګ چې دا مکمل شو، جوړ شو، آبادي پوره شوه، لیکن دې کې ځینې ضروریات داسې وو چې هغه پوره شوي نه وو. په هغې کې رنګونه کول او دغه شان کې اوارول، پلستري انداز باندې اوارول او دا شان ګمبد جوړول او یو کار بل کار د اوبو سیستم کول، دا ډېر کارونه پکې داسې وو چې هغې پکې لا پاتې وو او دا کارونه پیریانو ته حواله چې پیریان دې وکړي. او پیریانو کې هغه پیریانو ته حواله چې کوم سرکشه پیریانو، نافرمانه پیریانو، باغیانو، هغوی ته حواله. نو په دې کې دا حکمت دا و چې په ورځ د سلیمان علیه السلام د وفات خبر راغلی و چې وفات شو،
نو پیریانو یو سکند کار هم نه کاوه، تښتېده. هغوی په زور باندې سلیمان علیه السلام راباندې کړي وو، مجبور و، بله لار یې نه وه. نو بیا دغه آبادي دغه عمارت سر ته نه رسېدو، په دې کې کار پاتې کېدو. په دې طریقه باندې د سلیمان علیه السلام وفات و، د یو کاله پورې پټ پاتې شو، هېچا ته پته ونه لګېدل. نو الله تعالی وایي فلما قضینا علیه الموت، هر کله چې موږ فیصله وکړه په ده باندې د وفات کېدلو چې وفات دې شي، ما دلهم، نو خبر نه کړه د خلکو لره، د پیریانو لره، علی موته، په مرګ د سلیمان علیه السلام باندې، الا دابة الارض، مگر هغه ژوندي ساري د ځمکې، چینجي د ځمکې. دابه په عربۍ کې هر هغه شي ته وایي چې کوم ګرځي راګرځي او ستا پکې. کل ما یدب علی الارض فهو دابة، هر هغه شی چې ځمکې ګرځېدی راګرځېدی شي، حرکت کولی شي، دغه د دابه وایي. نو د لوی اتي نه راونیسه د کچي میږي پورې ټول څیزونه به دابو کې شمار دي، د یو عام مضمون دی. دابة الارض وایي د ځمکې والا ژوندي سري. نو معلومیږي دا چې دا ویونه دي او دغه امسا وینو خوړلې ده. یو کال پورې امسا ته څه چې نه ویلي، کال بعد چې کله کار مکمل شو، د الله خو خدا و چې اوس دا خبره ښکاره شي، سلیمان علیه السلام د وفات خبره ښکاره شي، نو وینه راغله د لښکرې د امسا یې ووهله، ډډه یې کړه، امسا ماته شوه، سلیمان علیه السلام راپرېوت. چې کله راپرېوت خلکو ته پته ولګېدله چې دا خو مخکې وفات شوی دی او په ده کې خو دغه وجود یخ دی، هغه شان نه دی، ژوند اثار پکې د سر شته نه. د هغې نه بعد بیا اندازه ولګېدله، ثابته شوله چې دا خو د یو کال دلته کې ولاړو او د یو کاله پورې چاته معلومات نه. په دغه ټایم کې پیریان هم ډېر شرمنده شو او باقي سبقونه مضمونونه قرآن آیات په خپله ذکر شوي دي. نو وایي تأکلو ویې خوړله من سأته امساره ده. فلما پس هر کله خر چې راپرېوت سلیمان علیه السلام، تبینت الجن، نو ښکاره شوه خلکو ته چې یقینا پیریان، ان لو کانوا یعلمون الغیبه، که چېرته کې پوهېدلی په غیب باندې، ما لبثوا به وخت نه تېراوه په العذاب المهم، په عذاب سخت کې. سخت عذاب دا و چې په زور یې پې کار کوو او ښه ګران کار یې پې کوو، ښه د مشقت والا کار یې پې کوو. نو په دې باندې ټول خلک پوه شو چې که پیریان په غیب باندې پوهېدلی، د یو کاله پورې دومره سخت کارونه چېرته هم نه کول. دا خو سلیمان علیه السلام د یاري نه لګیا او چې کله د وفات خبر راغی بیا خو ایسار هم نه شو، بیا خو هم تښتېده. نو دا مسله د بیخي واضحه شوله چې پیریان د غیبونه نه دي خبر. البته داسې کولی شي خبرونه معلومولی شي، هغه زګین ته ورشي، علاقه ویني، حالات ویني، چا نه تپوس وکړي، داسې کولی شي، لیکن د غیب او علم ورسره سره نشته. د دې مثال داسې ووایه په دې زمانه کې انسانانو سره غیب او علم نشته. که یو سړي موبایل راواغځه بل ته ټلیفون وکړي، دغه زګین احوال یې ته معلوم کړي او تا ته یې وویل چې هلته کې داسې حالات دي او دی خو تللی نه دی، بلې علاقې حالات دي، د بل ملک حالات یې ته وویلو، دا خو هېڅ غیب نه دي، د خو وسایل استعمال کړه، اسباب استعمال کړه، غیب سره کېدی نه شي. غیب وایي دې ته چې بغیر د اسبابو نه تا ته دا یو داسې څیز پته ولګي چې هغه سره نظر نه پناهي او دا صفت د الله تعالی کېدی چې هېڅوک هم دا صفت لري نه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، دې ځای کې نه اخوا تخفیف دنیاوي ذکر کېږي د اسلام دشمن خلکو لپاره، چې کوم خلک د اسلام د باغیان دي، دشمنان دي، په غفلت کې ژوند دی، د اسلام او د شرعي احکامو هېڅ هغه سنجیدګۍ سره څه غم درد یې په اړه کې نشته دی. نو دغه خلکو دپاره الله تعالی خبر ورکوي چې داسې خلکو دپاره د سبا والا واقعه چې کوم ده په هغې کې ورله غټ سبق شته چې د هغې نه سبق والي، ځکه هغوی هم دغه شان دي کې مالدار او ډېر سهولیات او وسایل یې لرل، هر قسم ژوندي وسایل د ژوند وسایل ورسره وو، ښایسته ابو هوا او ښایسته فضا وه، لیکن هغه ټولو د دغې هر څه باوجود فاعرضوا، دې خلکو د الله ر دین نه مخ واړه، دین نه باغیان شو. چې باغیان شو د هغې نه بعد په دې باندې سیلاب راغی، دغه شته باغونه او شته ترقیان یې ورله ختمې کړلې، د هغې نه بعد په دغه علاقه کې صرف بیرې راوختلې، شنډې بیرې د غنو والا، او د هغې نه بعد د ژوند حالات دغه کې سنګین شو، خطرناک شو او د شته خلک ختم شو، بلا شو. دا دلیل دی په دې خبره باندې د اسلام مخالفت او د اسلام سره غداري او سرکشي دا یوازې آخرت نه خرابوي، یوازې جنت د نقصان نه جوړوي، د دنیا هم خرابوي، د قبر هم خرابوي، د ټول نظام خرابوي. نو الله تعالی وایي لقد کان لسبأ، یقینا شته د پاره د سبا والا خلکو کې، فی مسکنهم په کورونو د هغوی کې آیتون غټه نښه. د سبا چې کوم کورونه او کوم خلک دي هغه خلک او هغه کورونه په دې کې یوه غټه نښه شته دی. جنتان چې دوه غټ باغونه وو، عن یمین و شمال، ښی طرف او ګس طرف ته،
د سبا چې کوم غټ خار دی بده کې خې طرف وګسته ته لوی لوی باغونه منځ کې لاره الله تعالی ورته ویل چې کولو خوري مې رزق ربکم د رزق درب تاسو نه خپل رب رزق خوري آزاد واشکرو له د الله شکر وباسي شکر مخکې موږ ویلي چې په اړه سره دا احسان ومني چې دا احسان د الله دی په خله باندې اقرار وکړي او عملاً صحیح کار شروع کړي او دغه نعمت دا چا چې درکړي دغه مرزي خلاف مې استعمالوي نو دا د شکر درې ارکان نو الله تعالی ورته ویل چې د نعمتونو استعمالوي د الله شکر وباسي نو څه مطلب شو د الله احسان ومني اقرار وکړي عمل شریعت موافق کوي یعنی اسلام قبول کړي او اسلام باندې بلاره باندې صحیح تک شروع کړي بلدتون طیبتون دا کله دی خو خکری مطلب دا رج دی پیزا ابو هوا او دغه شان د دې آمدن ډیر بهترین دی ورب غفور او رب ساسو بخون کې دی نو بس دې زګینه آمدن حاصلوي ابو هوا نه اخوان پورته کوي ستاسو رب بخون کې دی په دین باندې عمل کوي الله به مو بخي بس فلما قضينا